جی میډیا ډکه ده هغه بې پردې غوندې ښه ده ډاکټر پمره غوندې ده یوه طارق جمیل صاحب بوله چې ته نکاح تړلي اوه جی طارق جمیل صاحب بربند شو جی په معاشره کې ښځې سره مولا ناست دی ایمان زموږ داری جی بس ماله خو جی بانه په کار د مولوي صاحب چې ستا پټکي کې ما سورې ولیده نو قسم دی چې جامو کې دله سوري ونه کړمه نن خو مؤمن له په کار دی چې بل مؤمن لږ غوندې ووینم د ګوتې ځای مې پکې ولیده محترمو نو زه به کوشش کوم چې ټول خاندان در ننه باسم ټول خاندان نه یادو ټول خاندان مولوي صاحب د ښځې سره ناست جي نکاح یې تړلې ده ها زه د دې خبرې مخالف یم دا په شریعت کې نشته محترمو هغه داسې ایج ته رسېدلی دی چې دا مولا نه بدناموي دا دین بدناموي د دین دشمن دی مولا د ښځې سره کېناسته نکاح یې تړلې ده د ښځې سره یې ځان جنګولی دی کفر وشو مولا بربند شه معاشره کې تا خپل ایمان کتلی دی تا کې څومره سوري دي محترمو تا کې څومره سوري دي تا خپل ګناهونه کتلی دي چې څومره د ګناه نه ډک یم تا چېرته خپل ستا سترګې څومره بد نظري کوي په ټوله رس کې ستا غوږونه څومره بد کلامې اوري په معاشره کې ستا خوله څومره فحش او کنځلې کوي په معاشره کې او غیبتې کوي دا درته نه ښکاري محترمو تا ته خپله ګناه نه ښکاري خپل ګناه علما وی د ولو منځ دی خو ما وی دا مولا نه بدناموي دا د دین دشمنان دي چندروسیان په دغه میډیا باندې نه یاره جي طارق جمیل صاحب ډېر کفر وکړو جي نو هغه خو مشر سړی و هغه خو دا زما لور د ها منم د شریعت نه مخالف کار دی محترمو خو زه دا منم چې د لورو د نوسۍ په ځای باندې ده او انسان نه خطا کیږي پیغمبر خو نه دی بس مؤمن نه ښکاره شوه نبی اسلام مبارک یو جمله وفرمایلې ده عجیبه جمله نبی اسلام مبارک چا چې یو مؤمن یو عورت ولیده توجه غواړم د عورت نه مراد یو عیب یې پکې ولیده او ده پې باندې پرده واچوله نو قسم د نبی اسلام مبارک د جمله وی څه شوه لکه کافرانو چې به جمدې لوڼه خښولي څومره عظیمه ګناه ده یو انسان چې مؤمن عیب ولیده پردې پې باندې واچوله نبی اسلام وی دا دومره عظیم ثواب دی لکه انسان چې جمدې لور څوک خښوي او هغه واپس را جمدې کړي سبحان الله ووایي نن دا شی کم دی نن دا شی شته زه خو تا کې عیبونه ګورم نو ماله د خدای موقع نه راکوي محترمو د پښتنو معاشره ده رور شرموي او ملګري ته به د رور د لاسه شرمېږي ته به د ملګري د لاسه شرمېږي ګوره یاد ساته هغه ملګري چې تا سره په خوراک او څښاک کې ناست دی که هغه ته د عیب ښکاره شو نو هغه د شرموي ګورې که اواز مې بد لګېږي نو معذرت خوایم تاسو نه محترمو داسې ده زموږ معاشره داسې ده که نه ده محترمو شرموم د الله دې رحم وکړي या हबीब सलाम अलैका सलाम